قابل احترام مولانا قاری عمر علی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، اساتذہ عظام، محترم و طالب علمان ورونو او پا پردہ کے ناستو محترم و طالباتو او زند جون پا دی سٹیج کے یم چی تاستا اوائم چی زما بچو اگرچہ عمر زما اسم سے 30-35 سال دے قاری سے معلوم ہے قاری سے دیر بوڑھا خونخ کارا الحمدللہ جی محترم ورونو لگ تاخیر دا دے وجوش زما دا بچے ما سر راغلے دے امریکینا دا ویزستا مادر علمی دارلوم حقانیہ قتل غوارا او ما هم نوی تعمیرات چر رنا کے قتلی نو چے کلم راغلیم نو ما خام راغلیم او بیا چے بیان بے کڑے دے نو نیغ وطلے ذکا بیان نبات کا مرحلہ چیوی اگا مشکل ترین مرحلہ ہی ما یواروی مولانا الحد سے بیر خاندل ما دارلوم حقانیت لکہ دا افغانستان پشان نہ وطل آسان دی وطل تے دیر مشکل کار دے نو محترم ورونو دا حدیث میں چونکہ التا روایت کرو ناغا میں دل طبیعت تکرار کر زکالتا تمہیدی خبر دور اگدشوا چھے دے حدیث دا اوم نرسیدم بیگا دمت دارالعلوم کے بیان بکونو چھے تمہید ختم شنماوے اس سبق شروع کی گی ناغا تمہید بانی یونی میں گھنٹہ 13 شوا نمائے اس با سبق شروع کرو انشاءاللہ بار تقدیر داغا تاخیر شنو ٹائم تقریباً پاوبان دے یو بجے دے داغا سے دا جمہور و مذہب دا دے چی جمع بین الصلاتین دا دی دا پارا علل دی دا یو نزوات نو یو علت دا شدت مطر بل دا شدت وحل او دریم دا ظلمت او سلورم یقیناً دا سفرنا صحیح شو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا طول اخبار آحاد دی آحاد پا اساس باندے پا متواتر اضافہ دا مترادف دا نسخ دا بابا پا فقہ پوئی گی دا بابا تاسو دا بابا لگ تیز وائی دا بابا ما ہوئے کہ دے جوندے وے نما با ٹولی دنیا تا جولے خورا کڑے وا چھے دے ٹولی دنیا دے سپریم کورٹ ججان دے بابا تا کینے چھے پا قانون او داغے پا تطبیق پا پوئی کی او دا خبرہ دا یواز حضرنو کم پا دے لندن کے لوئی کالج دے دا قانون آئی تو وی لنکن ان نو داغے پا بورڈ باندے پرامیننٹ جیورسٹ دا تاریخ انسانیت مشہور قانون دانان چاہی پا قانون پوئی گی پا دستور پوئی گی نو ٹول نلوم بنے نم دے محمد دی فاؤنڈر آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نو زمائی دے لفظ فاؤنڈر سر اختلاف دے چھے دے اسلام بانی دے اسلام خود خدا دین دے خواہی ورتزک داوئی چھے دیو نتیجی نزان خلاصائی چھے کمو داوئی چھے دی پرافیٹ آف اسلام نبی خوئے منل ضروری بھی نو بس ای زان خلاص کرے دے فاؤنڈر آف اسلام دا دے اسلام بانی دے مائی دے اسلام دے بانی دے اسلام پیغمبر دے او خاتم النبیین دے صلی اللہ او دویم نمور پسیلی کرے دے نامان son of ثابت فرام کوفہ وملیحتن شہدت بها ذراتها والفضل ما شہدت به الاعداء محترم ورونو دا امام سے رحمت اللہ علیہ پنیزمان جمع بین الصلاتین اپا حاد ثابت دا او صرف یو پا متواتر ثابت دا او اغا
په عرفات کې د ظهر او عصر جمع تقدیم، او په مزدلفه کې د مغرب او عشاء جمع تاخیر. خدا جمع تقدیم ما تاسو له کتاب لیکل دي او په درو ژبو کې خو یو کتاب کې یو جمع کې د بل ژبه ترجمه نه کوم. زوایم د هر ژبه مخاطبین مختلف دي، لہذا هغه کتاب بوله په مختلف انداز باندې لیکي. ما نه چاته پوښتنه کوي یو کتاب لیکم ما پسې لیکي، وینه جی ترا ته وای چې پسې لیکم نه ما تاسو پته ده. زمونږ د علاقه کې یو قادیانی کاکاو، بیا خو وروسته مسلمان شو خو قادیانی و، نو هغه سره به نوکر ګرځېده علاقې خان و. نو چېرته مازدیګر به داسې پټو طرف ته ووته، نو پټو کې چکر لګو، نو هغه نوکر کاکا جس سره ورسره نوکري کوله، نو هغه ته به وی چې بانګ به واورېده د کلي نه په لوډ سپیکر، نو هغه ته وی زما اودس دی. نو هغه ورته او خان ستا اودس دی، نو بس صادر واچو، نو صادر به ورته واچو، نموز به وکړ. نو ما هغه ته مې کاکا دا ته په دې بده باندې ټول منځونه بیا اودس کې تا ته د اودس څه پته ده؟ صحیح شو؟ ما په اودس خو علم حضوري په کار دی، دا خو هر سړي ته خپل اودس په خپله پته وي. نو ما تا ته څه پته ده بیا اودس منځونه پکې؟ نو ما ته وی مسله دا ده چې که اودس وي خو زه مونځ اودس کې وکړو، اودس به یا وي ما ته خو هلکه پوره محب الله بهاري وی اودس به یا وی او یا به نه وي. نو وی که وي نو خو په اودس کې مونځ وکړو، او وی که نه وي ناسم کافر د جهنم ته به ځي، نو څه پې کوم؟ نو هغه ملګري ما نه تپوس کوي کتاب په څه ولیکم؟ ما ته خو ستا د اودس پته نشته چې ستا اودس ده که نشته. نو ما ورته یو خبره وکړه، ما کتاب لیکل زما ما خپل ذاتی رایه دا ده چې کتاب لیکل دې کې د درو خبرو لحاظ ساتل پکار دي، یا موضوع نوې پکار ده، یا اسلوب نوې پکار ده. که موضوع زړوم وي خو انداز ولا بدل کا، او یا دلایل نوې پکار دي. نو که زړه موضوع وي او زوړ اسلوب وي او زړه دلایل ناسب کاغذ ګرانول دي، نو څه شی ګرانول دي؟ نور خلکو ته به کاغذ خو اوس خو دا یو مصیبت جوړ دی، پته نه دی نه هم جوړی، کاروبار جوړ دی چې خلک کتابونه لیکي، دا هیزه خلکو ته لګېدلې ده. نو ما ته هم څوک پکې راډي وایي دې باندې تقریر ولیکه، نو خو ته اعتماد دی، خو چې زه وګورم نو دې باندې څه ولیکم؟ نو زه ورته پکې ولیکم هر سړی محترم دی او هغه په نیک نیت لیکلی، خو زه هم څه خاص شی پکې نشته، نو پکې ولیکم چې چیدہ جگہوں سے واقعی ځای په ځای وګورم، چیدہ جگہوں سے کتاب کا مطالعہ کیا، مصنف نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دے. او زه په خپله چېرې چاته نه وام چې زما په دې کتاب تقریر ولیکه، صحیح. او زه په کتابونو کې یم مرید د حضرت تانوي رحمت الله علیه. حضرت تانوي صاحب یو په خپل کتاب تقریر نه لیکه په چا باندې، او دویم حضرت تانوي صاحب طریقه دا وه چې کتاب به ولیکه نو دغسې خپلو تلامیزو او عقیدتمندو ته به راووته، وی دا فلانه موضوع باندې یو کتاب تیار شوی دی، نو وی څوک به ولیکي؟ نو چا به لاس اوچت کوي جي زه، نو هغه له به یې ورته وی چې چاپ شي نو ځان له پکې مناسب مزدوري وکړه، ځکه تا وخت لګولی دی، او یې مال هم یو 4 نسخې محفوظ کا، نو یې د هغې به پیسې در کوم، څه به یې ورسره زیاتي هم درکړم. نو زه هم عبادالله مولوي صاحب سره دغه چل کوم، نو زه ورته هم ځان له پکې څه مزدوري وکړه او ماله 4 نسخې کېده، نو زه به بیا د هغې پیسې در کوم، څه به ولې سیوا به در کړم، نو بیا ولې څه سیوا ورکوم، دا ته سیوا واخله ځکه تا محنت کړی دی. نو بار تقدیر عرض میں کوئی تاسو خدمت کې چې امام رحمت الله علیه فرمائی چې جمع تقدیم په عرفات کې علت څه دی؟ نو جمهور وایي چې علت دا دی چې عرفات دی او د عرفه ده، څه شی دی؟ عرفات دی او عرفه ده. اوس تفصیلاتو کې دا اختلاف دی چې که دا سړی حاجی نی نو بیا هم قصر او جمع کولی شي، او که دا سړی مسافر نی نو بیا هم قصر او جمع دواړه کولی شي. نو د درې واړو ائمو پکې مختلف تفصیلات مالته مستقلا لیکلي دي، صحیح. خو امام رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د قصر علت په نصوصو او عمل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه د سفر،
او د جمع بین الصلاتین په عرفات او عرفه کې علت عرفات او عرفه خود خو پلس جمع امام حج په هغه کې علت ده خبره مزین کې راځي لہذا کدا عرفات جمعات تلاړې دا روز د عرفی وی او ته مسافر هم یې نو بیا به دغلته او حاجی هم یې په احرام کې هم یې نو بیا به هغه امام پسې زور او عصر په یو وخت کې وکړي او که داسې نه وي نو تا دپاره بیا قصر نشته چې مسافر نه او تا دپاره جمع هم نشته چې هغه امام پسې نه نو په خپل ټینټ کې نو زه چې هلته یم نو خود چې هغه لوی ټینټ کمپنۍ لګولي نو هغې کې مونځونه خود پړاوم نو بیا د ماسپښین مونځ هلته پړاو کم نو بیا وایم څوک بل ملګری را مخکې شي د مازدیګر مونځ دی ته وکوي نو مونږ بیا شاته لاړ شو هلته کښېنو صحیح شو ځکه زه بابا سره اختلاف نه پیدا کوم بابا نه به ځان نه ګډوډوي یا به دکې خوري که بابا نه هم ځان ګډوډ کړه صحیح شو نازیزانو خو اوس نن نوی اجتهاد ځکه وتتغیر الاحکام بتغیر الازمان امام ابن قیم وایي وتتغیر الاحکام بتغیر الازمان وخت چې بدلیږي احکام ورسره خو بیا خبره باندې ځان پوهوئ ډېر توجه سره چې احکام دوه قسمه دي یو ته مونږ شریعت وایو او بل ته فقه وایو ما تاسو یو کتاب لیکلی عربي او انګریزي دواړو کې او اردو او انګریزي دواړو کې اردو والا خو چاپ شوی د فقه کی تاریخ و ارتقا خو عربي والا اوس هم مکتوب د قلمي دی علم الفقه تاریخه و ارتقاؤه نو محترم ورونو هغې کې مې لیکلي چې یو شریعت دی تمهیدي باب کې یو فقه ده نو شریعت دا حکم منصوص دی چې اختلاف د ائمو پکې نه وي مونږ چې ورته د اصول فقه په تاسو له اصول فقه کې یو بل کتاب لیکلی بدایة الفحول فی علم الاصول نو د علم اصول په اساس باندې یو اطلاق قطعی الثبوت قطعی الدلالت یا ظنی الثبوت قطعی الدلالت نو دلالت په دواړو صورتونو کې چې قطعي وي ځکه چې اختلاف د ائمو پکې نشته نو هغې ته بیا مونږ د شریعت حکم وایو دا د تعلیمي مقصد دپاره د څه لپاره وایو تعلیمي مقصد دپاره دا اطلاقات دي او کوم شی چې مستنبط وي د نصوصونه او د فقهاو پکې اختلاف وي نو هغې ته بیا مونږ فقهي حکم وایو نو هر چې حکم شرعي دی دی په مرور د زمان تر قیامت نه بدلیږي ځکه نس خو مونږ بدلولی نه شو او هر چې اجماع د امت ته دا ملحق بالنص ده دا څه شی ده ما تاسو له یو کتاب لیکلی دی هغه به چا کتلی نو القواعد الفقهیه فی المذاهب الاربعه هلته یو قاعده ده چې اجماع حکم الاجماع ملحق بالنص د اجماع حکم داسې قطعي دی لکه د قرآن او د حدیث حکم چې څنګه قطعي دی د دې وجې مونږ خرق اجماع حرامه ده خرق اجماع خو اوس یو عذاب جوړ دی او هغه عذاب دا دی چې خلق مسلماتو پسې اختدي مسلماتو ټول پوړ شروع کړی دی او ما وی مسلمات د امت ماتول دا د فتنو دروازه کلاول دي دا د شیطان کارنده جوړېدل دی الله تعالی دې موږ د شیطان کارنده کوي نه ټول امین وایي نو ځان سره به یاد ساتئ دوه کاره یو د ټلیفونونه بند کړئ د دې وجې زما دا ټلیفون خوښ نه وي دې وجې ساتم یې نه ما ته چا وی جي یو ټلیفون وساته ما هغه یو شیطان چې خدای سړي سره مقرر کړی دا کافي دی تا هغه له ملګری ګورې ما مونږ هغه نه ځان نشو خلاصولی ته راپسې بل راولې نو په هر تقدیر اوس دا ټکنالوجي ده نو لار خو مونږ نشو نیولی او بیا ما بیګا ملګرو ته ووې ما شاید چې اوس زه ورته هم مجبور شم ځکه ما حرمینو ته چې راشو نو ریاض الجنت ته بغیر د دې مصیبت نه تللی نشي د ده سفارش به ګورې چې دې د سفارشو کې بیا به ریاض الجنت ته داخلېږي نو محترم ورونو عرض به کو استاذ خدمت کې چې الاجماع ملحق بالنص مفتی رضا ولک صاحب راته وایي دا کتاب خو ډېر ښه کتاب دی خو لږ مغلق دی نو دی که داسې شرح وشي نو ما ورته زه خپل کتاب کې دوه کاره نه کوم یو زه چې کتاب ولیکم په دویم ځل نشم کتی او د هغې وجه دا ده چې ذهن رزسټنس کوي یا مقابله کوي څه کوي ذهن اگر ریاکشن ښکاره کوي چې سړیه نو یو ځل خو دې په دې کتاب ټسولی یم ځان دې مړ کړی دی په دې کتاب باندې اوس په دویم ځل را باندې بیا دا کتاب راسپړی نو ذهن رزسټنس کوي دې وجې پروف ریډنګ ډېر ګران کار دی خصوصا
د مؤلف مصنف د پاره ډیر مشکل کار دی. اوس ملک بزان زور راوړی دی ذکر امام حسن ابن علي رضی الله تعالی عنه. تاسو به کتاب کتلی، ما یو کتاب لیکلی دی چاپ شوی هم دی، خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ. سلفو لیکلی دی الله دې اجر ورکی، خو خلفای راشدین ولیکي نو بس پرېږي دی. صحیح. نو ما وی دا د دو صحابو سره زیاتې دی. نو ما ولیکل خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. خبر ہم ذہن کی راضی. نو حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ته شاګرد وی جی په یو معاملې کې چې سړی مضطرب او کنفیوز شي نو بیا د ترجیح د پاره څه شی پکار د عملیت په خاطر چې سړی کوم رای سایډ واخلي. نو امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته زما ذاتی عمل خدا دی چې په کوم شی کې مضطرب شم او هیڅ فیصله کولو ته یعنی وړاندې کېدی نشم، نو بیا د نفس ته متوجه شم چې دی کوم طرف ته مایل دی. نو چې نفس مې کوم طرف ته مایل شي زه ترې یو ټرن واخلم په بله غاړه روان شم. حق وی بیا هغه طرف ته ځکه وی دا نفس فطري طور دی نارواو طرف ته مایل وي. خبر هم ذهن کې راځي. ډاکټر شوکت دا اناټمي ده. دا څه شی ده؟ دا اناټمي ده، دا بله اناټمي ده. نو عزیزانو عرض به کو تاسو خدمت کې مولانا سید الرحمن صاحب، مولانا سید الرحمن صاحب مولانا سید الرحمن صاحب زمونږ د ډېرې زمانې ملګری دی. نو دی هلته مونږ سره ملګری پاتې شوی تفسیر کې. اوس یې په دغه کیپټل دارالخلافه کې ډېر ښه مدرسه وه، ډېر ښه نظام یې دی. نو خو دی ملګری زمونږ پاتې شوی په تفسیر کې، او دی خلیفه دی د مولانا فضل الرحمن صاحب. نو ما د چه دا او دا نه دی خلافت یې غن اغوستی دی. نو ما یو ورځ جمعه کې و، نو ما دا مولانا سید الرحمن صاحب دی ما دلته زمونږ ملګری پاتې شوی دی. نو ما دا معراج د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی، د دې ما دوه حصې دي. یو یې د اسراء حصه ده، اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نو دا په ځمکه سفر و، دا کوم ځای و؟ او بیا د قبة الصخره نه تر الی ماشاء الله پورې دا د معراج سفر دی. نو ما چې مولانا سید الرحمن صاحب باندې د اسراء دا سفر وکړ نو دی اوس ما معراج ته روان یم، زما وزر سوځي. ما زما خو وزر سوځي دوره خطې نه شم. نو دی بیا مولانا صاحب پسې ونښته. نو بهر ته دی دا ډېر ښه وکړه. صحیح. بلکې بل از به ذکر کوم ما تاسو ته تر اوسه د مولانا صاحب دا روخ نه معلوم چې هغه خلیفه مجاز دی، بیعتونه هم ورکوي، خو ورکوي نه ډېر په اسانه، خو دی ورپورې نښتی و. نو مولانا سید الرحمن صاحب دغسې وکړه نه، ډېر په اسانه خلافتونه نه ورکوي، که ورکوي بار تدبیر. نو عرض به کو ستاسو خدمت کې چې اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي چې علت د جمع بین الصلاتین په عرفات کې دغه دی، او هر چې په مزدلفه کې دی نو د هغې علت د حاجی په مزدلفه کې کېدل دي. بلکې ما مرګونو ته ووی ما زه خو دا وایم چې د هغې علت په عرفات کې د حاجی کېدل دي، ځکه دا جمع بین الصلاتین د هغه ځای نه شروع کېږي. هغه ځای نه څه یعنې هلته ماښام شي، وخت د ماښام شي، خو که هلته لمونځ وکړو نو د هغې ادا نه ده، لغوه ده. نو راځئ به مزدلفې ایون که مزدلفې ته راورسېدې او سټل د مغرب ټایم پاتې نو بیا هم د مغرب مونځ نشي کولی، دا به مؤخر کې عشاء ته. او بیا په هغې کې دا شرط نه دی چې د حج امام به نو هغه پسې به کوي، څوک چې کوم ځای مونځ کوي دغه دواړه به کوي، او په د عشاء په وخت کې به کوي. نو نن نوی حکم. نو ما وی یو شریعت دی ناقابل تبدل دی، خو یو فقه ده. نو حافظ ابن قیم وی وتتبدل الاحکام بتغیر الازمان. او دغه وجه ده چې د فقهاو په یو مسله کې کله دوه او درې اقوالي، د امام صاحب هم کله دوه اقوالي، بلکې د امام یو قولي، د امام محمد بل قولي، د قاضي ابو یوسف بل قولي، او د امام شافعي رحمت الله علیه خو ما ذکر کوم 80% نه زیات د هغه په ټوله فقه کې یو قول قدیم دی یو قول جدید دی. نو اوس دا ولې دی؟ ځکه امام شافعي رحمت الله علیه دا ډېر یعنی سیاح و عالم دی، خو دی د کوم ځای بنیادی طور دی په څلورو ائمو کې ساداتو کې دی، آل رسول دی نمبر اول. نمبر دویم دی بنیادی طور د یمن،
خدای لا ورکوټه د مور غیږ کې چې پلار یې وفات شو نو مور یې راواغسته هغه د مکې معظمې وه نو دی مکې معظمې ته راوستنه د ابتدایي تعلیم په مکه معظمه کې شوی دی تاسو ته مې اوس یو کتاب لیکلی دی زما په خیال په طباعت کې دی احسن الکلام فی الائمة الاعلام احسن الکلام فی الائمة الاعلام ځکه څو پورې چې موږ د خپل ما تاسو ته ووایي چې دوه کارونه به نه کوئ یو به مسلمات د دین نقض به نه کوئ مسلم به مسلم ساتي او دویم سلف د امت باندې به بد اعتمادي نه پیدا کړي که کوم ځای په سلف د امت د بد اعتمادي پیدا کړه بس بیا په دې کوشش چې کوم ځای سر لګي هلته به سر لګي زما دې خبرو پوهېږئ نه داسې نه ګوره تاسو صاحب علم یئ او تاسو مستقبل کې د امت مقتدایان به یئ د دې وجې د امت زه کله کله آرټیکل هم ولیکم د لږ پکې مولیان صاحبان ولیکم پې کله بیان کې هم ورپسې ووایم نو یو کس مولیان صاحبانو پسې خبر ده وی جي ته خو ورپسې کله کله ووایي نو ما ورته لطیفه وویله ما هندو قبلې ته مخکره امتیاز یې کولی یو مسلمان پې راغی راکېښودل پې دې طرف ته زمونږ قبله ده صحیح لا تستدبروا القبلة ولا تستقبلوها بغاية او بول چې دا استدبار استقبال حالانکه هغه مکلف په احکام او شرایعو نه دی مذهب د امام دی د چا دی د کوم امام د بابا د کوم بابا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځکه د جمهور مذهب بیا بل تاسو له یو کتاب لیکلی او شپږو جلدی د هغې نامه ده فقه المذاهب المسائل والدلائل فقه المذاهب المسائل والدلائل نو هغلته مې ذکر پکې کړی دی ابتدایي باب کې ذکر مې پکې کړی دی چې کافر د مکلف په احکامو د که نه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کافر او غیر مسلم مکلف په ایمان دی مکلف په احکامو نه دی د ته نه متوجه کېږي حکم د اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة خو جمهور وایي چې د مکلف په ایمان او په احکامو دواړو دی د مکلف نو امام رحمت الله علیه فرمایي وایي که دله ماسپښین مونځو که سره د کفر نه قبول دی او جنت کې ورته کوم ځای میلاویږي نو هغوی وایي نه جنت کې خو نه میلاویږي نه مونځ قبول دی نو دا اسې اکسرسایز په څه لپاره کې دا خو ورزش دی نو اکسرسایز په څه لپاره کې بس او ثمره د خلاف هغه ځای ظاهریږي چې هغه وایي چې د خلود فی النار دا د عدم ایمان او د عدم عمل دواړو د وجې دی امام رحمت الله علیه فرمایي خلود فی النار یوازې د عدم ایمان د وجې دی دې خبرو باندې پوهېږئ که نه ناظرات عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس یو د حکم شرعي بل د حکم فقهي نو دا ما چې قاعده وویله چې وتتبدل الاحکام بتغیر الازمان د دې تعلق حکم شرعي سره نه دی حکم فقهي سره دی خبره ذهن کې رااله نو اوس ما وویل ما اوس نن حکم بدل شه تحسین القرآن کې چې یو بل علت د جمع بین الصلاتین پیدا شه او هغه دا چې تارون تحسین القرآني او موږ ورته لیټ راشو نو بیا به جمع بین الصلاتین کوو ماسپښین به مازدیګر سره کوو محترم ورونو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې آیتونه مې لوستلي کوم آیتونه د سوره الصف قرآن کریم فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم دشمنان د دین غواړي چې د الله تعالی نور یطفئوا نور اللہ هلته مفسرین ورته راوباسي نور الدین الله ما هیڅ ضرورت نشته مقدر راایستو ته دا دین په خپله د خدای نور دی صحیح شو دا دین په خپله د خدای نور دی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دشمنان د دین غواړي چې د الله نور د خپلو خولو په کو سره مړ کړي نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن پھونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا نہ اللہ فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ
ولو کرہ الکافرون خو اللہ تعالی اتمام کون کے دے دخپل نور اگرچہ کافرانو تدا دیر بد لگی کافرانو تدا دیر بد لگی اوز دا مسئلہ دا دے ابتدا نے شروع دا علامہ فرمائی کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی پار دور کے چد مصطفیٰ رنا موجود ہے نو دا بول حبیت داغ شرار بم موجود ہے مقابلہ دا جنگ بروانی دا شیبہ دا دا امور تکوینیو سخدے دا سخدے او پا امور تکوینیو کے زمونگا عمل لسا دخل شتا سبدن پا کی راوستے شو نیشو راوستے نو بس پار دور کے وہ فرعون ہوئے پار دور کے وہ موسیٰ ہوئی دا گورا دا خدای مہربانی دا کہ تش فرعون ہوئے موسیٰ نوے دا بیا دیر اگرانا وا البتہ دا موسیٰ پیجندل مشکل دی نو چی موسیٰ ہو پیجنو بیا بکار برابر شی نو چی نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا ارے دی وجہ عربی کی یو مقولہ دا لکل فرعون نو پا دی دور کے تاسوز دا فرعون پا نامہ بانے سوک پی جنے وائی نشت دا فرعون پا نامہ زمانگالتے عمر گرے دا مصر دے ناغد ایسا غسنا ہونے دے دیر مزاہی سڑے دے دیر مزاہی سڑے دے ناچہ غسسی بیا دیر عجیبائی نظورتے ہیں شیخ حمدی ماذا حدث وی اولاد الفرائنہ یا شیخ معذرتاً انگے دا فرعون اولادی بدا چل منگ بانے کی گی دلیوان توب دور رہا باندے دا سی نبھار تردیر عرض میں کور تاثر خدمت کے چیوری لکل فرعون الموسیٰ نوز دا فرعون اگرچہ لقب دے او لقب کل اسم دے سشے دے کل اسم دے او موسیٰ خود دے اسم کنا دے صحیح خب ما اوے چی دا ذکر دا علم دے او مراد تینا وصف غالب دے ضابطہ سر یاد کئی ذکر دا علم دے مراد تینا وصف غالب دے فرعون اغد ابطال او وصف غالب دے موسیٰ دے احقاق فرعون ہمیشہ ابطال کئی دا حقائق او موسیٰ ہمیشہ احقاق کئی دا حقیقت نماوے میدام اول کئی دا مقولہ چی لکل مبتل محق دا ہر مبتل دا پارا خدای محق پیدا کئی اور علامہ مولانا محمد علی جوہر اغد آڈے راجیبہ خبرہ کرنا چی نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا بلکہ میں اصول تفسیر کی تاثر لکلی دی نا اصول تفسیر خو عربی کم چاپ شوے دے اور پختو کم چاپ شوے دے اردو والا بہت تفسیر سر چاپ شنو کنه بشی چاپ ترالے خواہ ما مرگرتا ہے ویدا سوکتے میں دا دید اور شیخ الہند ہے ذکر دا مکتبہ شیخ الہند ہے صحیح نبار تقدیر اصول تفسیر کی ملی کلی تاس دا پارا سملی کلی دی چی امام راضی رحمت اللہ علیہ اغوی قرآن کریم کے سلور خبری کی گی سو خبری کی گی نا اغوی یو پکی خالقیت دباری اولوہیت دباری او خالقیت یعنی خالقیت دباری دا پکی ثابت اولشی او درم پکی ربوبیت دباری دا ثابت اولشی او درم پکی برکت دباری دا پکی ثابت اولشی او سلورم پکی قیامت او نفع دا شفاعت قہری ثابت اولشی دا خبر استاسو خوخی دی کہ خوخی منو دی کنیم خوخی نو بس کو میں نو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ خالق دے قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب دے اور رب چی منگا ہوئے نو مانا دا چی تصرف یواد دل ثابت دے دے متصرف دے دے وجہ زورتا رب متصرف وایا زورتا سوائم رب متصرف ورتا حالانکہ دا تصرف مانا پر ربوبیت کے پخپلا پرتا دا خود دا وضاحت دا پارا ہوا سوا دا وضاحت دا پارا ہوا جشے چی چرتا مذکوری زمنن نو دا تصریب ما علم زمنن دا نو ربوبیت کے زمنن دا معلوم ہے دے متصرف دے چونکہ دا خلق و ذہن کے نرازی نظور تمام رب متصرف دے نو دویم ربوبیت او درین پکی برکت ثابتی گی ثابتی گی چھ برکت ورکون کی عواز اللہ تعالیٰ دے نو رضی وجہ منگا دا دی آیت ترجمہ یا دا آیتون ترجمہ سکر دا کلمہ
د یو نه په زیاتو آیتونو کې راغلی ده چې تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی بیده الملک فتبارک اللہ احسن الخالقین دیو نزیات آیتونو کې تبارک راغلی دی صحیح شو خوال ته مونږ او برکتی دی الله تعالی ما وی دا ترجمه ټیک نه ده د ترجمه د دې معنا خدا چې د باری په ذات کې برکت ته چا چول دی مونږ دا سړی ډیر برکتی دی معنا چې خدای پکې برکت اچول چې مونږ چې الله برکتی دی دې معنا چې پکې اچول دی نو باری دا جعل دغه مجعول دی تاسو منطق وایي نه تاسو منطق له طلاق مغلظ ورکړي دي او امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه اصلا چې څوک منطق باندې نه پوهیږي د په علم شرعي باندې هم اعتماد ډیر نه لري پکار ځکه دې نه په برهان خطابي پوهیږي نه په برهان جدلي پوهیږي صحیح نو بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی نزل الفرقان فتبارک اللہ احسن الخالقین تبارک الذی بیده الملک کل تمرگری تو انہی کرتے اذ هو الذی بیده الملک اذ هو الذی نزل الفرقان اذ هو الذی جعل فی السماء بروجا نو تبارک نو حاصل بس شي چې تبارک اللہ هغه ضمیر ظاہر کئی ضمیر سو کئی ظاہر کئی تبارک اللہ برکت ورکو ان کے دے اللہ تعالی دا ترجمہ بکوی خواہ برکت ورکو ان کے دے اللہ تعالی دے برکت چاہیے پا مال کے پا حال کے پا غیال کے ادا حصر دا استقرائی نہ دے دا سرے استقرائی نہ دے بیاسر دے دا سے مسئلہ تفتزانی استاد ډیر غوسه دی چې تاسو زما دا کتاب کلا کولې نه وایي کوم استاد غوسه دی تفتزانی استاد ډیر زیات غوسه بلکې د تفتزانی مشر دا غ پلار غوسه دی امام سکاکی څو غوسه دی امام سکاکی صاحب د مفتاح العلوم څه شي چې تلخیص نه مختصر دی یا ملخص دی نو مختصر معنی او متول پس شي لګیدلی دی په تلخیص باندې خو تلخیص خلاص د څه دی د مفتاح العلوم دی مفتاح العلوم د چا کتاب دی د علامه سکاکی نو سکاکی بابا دی نو سکاکی خو سره وي تاسو ولې زما دا کتاب صحیح نه یادوئ صحیح شو نو څه چې تبارک اللہ برکت ورکون کے دے اللہ تعالی بے برکت چاہیے پا مال کے پا حال کے پا غیال کے نو حسر استقرائی نہ دے عقلی دے او فرق دے استقرائی او دا عقلی داوی چی استقرائی کے عقل مجوز دا قسم آخر وی خو پا عقلی کے دے قسم آخر لزائی نو ورکی نو بس ادری شوی ویلی سرون پا کی گنجائش نشتا صحیح نو تبارک اللہ برکت ورکون کے دے اللہ تعالی از بیدہ الملک زکا جد پلاس کے بادشاہی دا از هو الذی جعل فی السماء بروجا زکا دا اللہ تعالی رچ آسمان کے لستور لگو بروج پا جمع دا برج دا برج جسم ضخیم طویلشی تو طویلشی جسم ضخیم طویلشی زم آغا فلکیات والا طرح نبوزم چی دا غی بروج تذکر اٹو خیالی دی اغا بروج ٹوٹ سری خیالی دی اگرچہ منگ دا علم پہ اعتبار بانے اغا علم کی وایو خصوصر توام چی دا بروج وجودی دی نو غٹ ستور ہوتا وای صدا وای غٹ ستور ہوتا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت ورکون کے دے اللہ تعالیٰ پا مال کے پا حال کے پا غیال کے ہر فرد افراد دے انسان نا دے پخپل حال کے برکت واڑی چھے حال میں برکتی شی نو حال برکتی کی سزا نو اپروچز مختلف تھی ترجیحات مختلف تھی نو سو کوئی کہ زما حال برکتی کی گی ڈیرو پیسو سرا
او څوک وایي زما حال برکتي کیږي ډېرو پلازو سره، او څوک وایي زما حال برکتي کیږي ډېر جایداد سره، او څوک وایي زما حال برکتي کیږي لوی منصب سره او اقتدار سره، او زمونږ په نسبت باندې ډېر برکتي کیږي علم سره، خو د علم نه زیات کردار سره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تپوس وکړه د کعب الاحبار نه، او کعب الاحبار خو نو احبار دی نو څه دی کعب الاحبار نو ما ته چا ویلي کعب الاحبار ته کعب الاحبار ویلي ما د مشرق اخبار ډېر کته دا د تورات ډېر لوی عالم دی کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته تپوس کوي چې من العلماء یا کعبو وی او کعبا علماء چاته وی علماء څوک دي؟ دومره جامع کامپریهنسو جواب ولورک قائد صاحب، دومره جامع کامپریهنسو جواب ورک. من العلماء علماء څوک دي؟ حضرت کعب الاحبار ورته جواب ورک یا امیر المؤمنین الذين يعملون بما يعلمون، الذين يعملون بما يعلمون، چې په ما يعلم باندې څوک عمل کوي نو بس دا عالم دی. نو که اوس مسلې تا ته 200 زدوي خو ته عمل په 2 مسلو کې ته د 2 مسلو عالم د 200 مسلو عالم نه. کعب الاحبار دغسې ووی نو او بیا دا خبره لږه نوره مؤید کو په بابا باندې. ګوره چې تاویږي را تاویږي نو بابا نه به تاویږي، چېرته به تاویږي؟ یا سلفي حضراتو سره زما څه اختلاف نشته، صحیح زما ورسره څه اختلاف نو اوس به ته وایې چې څنګه نشته؟ ته وایې چې زه پوه حنفي یم نه زما ورسره دشمني نشته، دا زما رونه دي، دا مسلمانان دي، دا زمونږ او مونږ دپاره قابل احترام دي، صحیح. نو زه ورته وایم لاس که دلته اوچتې امام شافعي احمد بن حنبل هم اوچتې، او که دې ځای ته اوچتې نو امام مالک اصل مذهب دی، صحیح. او که دې ته اوچتې دا زمونږ مذهب. نو زه ورته وایم که دلته اوچتې که دلته اوچتې دې ځای کې دي او که دې ځای کې دي، زما تا سره په دې دشمني نشته. فاتحه خلف الامام وای او که امین بالجهر وای. رفع الیدین کې یوازې په رکوع چې زیر رکوع ته یا رکوع نه راپاسېږي، او که ورسره سجدو کې هم کې او دریم رکعت کې هم کې د ابن عمر روایت. خو ما ورته ما د دې ابن عمر رضی الله تعالی عنه د روایت دا تجزیه چې دا رکوع حالت کې خو دې دا هغه روایت قبول کو خو دې سجده کې دې کې د پرېښوده او په دریم رکعت کې د هم پرېښوده، دا یې ځان له خپل وجوه دي دا یې سري. نو زه ورته وایم دغه کوم وجوه چې ستا د ترک دپاره دي په سجده کې دغه زمونږ د طرف نه واخله په رکوع کې هم. خبر اسانه شوه. یو سړي بل ته کنزل کول ویستان او هغه داسې او داسې کور کې ولا څوک پرې نه ښوده او لګیا او ډېر ورته غوسه ویستان او په هغه داسې او ستا په هغه داسې ستا او هغه ورته داسې ښه سنجیده ناست دی. ا دې ورته وایي نو مړه نه ولا مړې نیاګانې پرېښودې او نه ولا نکان پرېښودله، راتلونکي نسل والا هم رعایات کوي تر قیامته چې ستا څوک راځي. صحیح شو خبره مې پوهېږئ. نو ما ورته وایم زما تا سره لږ بدي پیدا شي کله ته بابا پسې سپېرې ووایې، زمونږ د بابا توهین وکړي دا مونږ ته قابل برداشت نه دی. ما ورته وایم زما خو دې کې هم تا سره ډېر اختلاف نشته، صحیح دې کې چې حاذو بین اکعابکم، حاذو بین اکعابکم چې صف کې ولاړ نو کولاوي ښه کار دی. مونږ کافر ته هم نه کوو که کوي ورته دلته تاسو جمعیت العلماء کې الله تاسو له خیر درکړي او ستاسو هم دا څه شی د کمپیوټر باندې دا څه پیجونه شته که نشته، صحیح. نو کله تاسو هم جذباتیان شئ چې څوک تاسو ته ستاسو مشر ته بدې ردی وایي تاسو هم هغه ژبه شروع کوئ، نو ما ورته بیا فرق څه پاتې شو چې ته هم هغه ژبه وایې چې کوم هغه نور وایي، نو بیا ستا فرق څه پاتې. شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل ما ورته ورسره ذکر وکړو نو شیخ صاحب فضل الله ما جی وی که خلک مونږ دپاره خرطوب نه پرېږدي نو موږ خپل هغوی دپاره خپل سړیتوب ولې پرېږدو؟ بس دا ضابطه یاده کړه. وی خلک زمونږ د وجې خپل خرطوب پرېږدي معینه جنې پرېږدي نو موږ د هغوی دپاره خپل سړیتوب ولې پرېږدو؟ نو خلک زمونږ د وجې خوش اخلاقي نه خپلوي نو موږ ولې د هغوی بد اخلاقي خپله کړو؟ بس دې سره مسله حل شي. حل به شي که حل به نه شي؟ حل به شي. نو بهر تقدیر
عرض میں کو رتاس خدمت کے قرآن کریم فرمائی کہ ادفع باللتی ہی احسن ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی اس دلتے دالا مکرر ویلے دا حالانکہ دا مقصد چکم عام مفہوم ذہن ترازی مولوی سے نو دا عام مفہوم خو پا یو لا هم ذہن ترات لرشی ولا تستوی الحسنة والسیئة ولا تستوی الحسنة